کتونکو سلامونه امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک یې موسم چې کوم دی نو هغه سازګار هم ورته ویلی شو انتخایي یخ هم ورته ویلی شو او وساړه دي پکې پښتو کې څه ساړه دي پکې نو یخني ډېره زیاته ده نو موږ خو چې کله هم 400 ته راځو او بیا په مردان روډ باندې تیریږو نو اعتماد ټریول ته ضرور راځو اعتماد ټریول چې کوم دی دا د حبیب بینک سره بالکل په بره باندې دی او واوډې ته بالکل مخامخ دی نو دلته کې ملګري ناست دي ګپ شپ ورسره ولګو او ګپ شپ سره چې کوم دی نو لږه ذهن هم کلو شي او چې د اعتماد ټریول ته ها ملګرو نیټ پکې لږ کار پرېښودلو او هر زره کار شروع کړي نو بیا به دوی پسې لګیا کېدم نو بیا مې خبرې ترې کولې نو څنګه چې ما ذکر کوو نو دلته چې راشو نو د ملګرو سره کینو نو څوک دله څه درکړي نو اعتماد ټریول ته انتظار کیو داسې یو ټیم به راشو لکه به ترس راشي چې مړه الف خان راځه عمرې له دې لیږو بهرحال ملګري هم دي نټ را سره ملګرتیا نه کوي نو چې کله موږ په سر کې راشو نو بس وي داسې چل دی نه خبرې بس بیا ایرې شي بهرحال زه څه خو به وایو خو کتونکو اعتماد ټریول چې کوم دی په سعودي عرب کې د دې کوم سی او چې کوم دی یعنی مشر د ایم ډي صاحب وحدت خان حاجي صاحب هغه څه موده مخکې سعودي عرب ته تلو او سعودي عرب کې چې کوم دی نو باقاعده هوټلې بک کړې او ښه کافي چې کوم دی نو هلته کې خرچه وکړله او خرچه په دې نیت باندې وکړله خو یاره وی آی پی خلکو ته خو خلک خیخي هوټلې ورکوي خو چې عام سړی لاړ شي او عام سړی د دغه هوټلو نه خوند او مزم واخلي او عبادتونه مو کوي ولې چې رخایش کله ښه وي اکثر داسې ډېر خلک موږ ته ګیلې شکوې کوي یاره شپه په برنډه کې ده کوم هغه بیډ چې کومي تکیه نو هغه چې کوم دی نو هغه ټیک نه ده نور چې کوم دی نو رخایش هغه ټیک نه دی نو داسې ډېرې ګیلې شکوې راځي نو کله چې راشو نو دوی سره خبرې اترې وکړو نو بیا مړو غواړي چې څو خبرې چې کوم دی د خلکو سره شریک کړو دا زما مخې ته یو کاغذ دی اعتماد ټریول والا د عمرو چې کوم پیکج ویسته دی نو 1,80,000 هم پکې دی او دا 1,80,000 چې کوم دی اکثریت ټریول والا ایجنسۍ والا چې کوم دی هغوی به تاله د 14 ورځو درکوي او دا پوره د 20 ورځو دی ښه 1,80,000 روپۍ دغه شانتې 1,15,000 شپږ 80,000 دغه شانتې 2,20,000 دا پیکج دی 1,15,000 او 1,92,000 یعنی ته کم 2,00,000 او شپږ 2,10,000 2,15,000 2,5 لکه پورې اخیری پیکج دی خدای ما په دغه 2,5 لکه کې بوزي ولې چې لاړ شي نو بیا خو چې سمه مزه ترې واخلي او وحدت خان حاجي صاحب ته وایم چې یاره ما هم په دغه 2,5 لکه کې بوزي تاسو هم دوا کوئ او په دې باندې لږ کمنټس وکړئ نو چې ګوره ما سره کوم مینهوالي که نه مینه را سره ساتي هغوی وایي چې یاره دې عمرې له راشي نو خیر دی هر وخت را سره تاسو چې کوم دی نو انخط اچولې وي دا پارټي ښه ده او دا پارټي ښه نه ده او زما لیډر پسې ولې خبرې کوي مړه د لیډر نه لږ روزې خیر دی زما د عمرې غم وکړې چې زه عمرې له لاړ شم په 2,5 لکه کې نو په دې باندې تاسو لږ کمنټس وکړئ چې دوی کې لږ ترس راشي عباس خان دی دلته کې چې کوم دی نو مشر دی هغه ناست دي او وحدت حاجي صاحب خو چېرته دا ویډیو ورته مخې ته تېره شوه چې هغه شته دی نه ګینې ما به تاسو سره اوس متعارف کوو مخامخ به مې راوسته او بس یو ورځ چې کوم دی د اعتماد ټریول نه چې کوم دی نو په دې جس کې لاړ شم سعودي عرب ته تېر ځل زه تلم ما عمرې له تلم خو بس هلته کې بیا په جاخه ووختم او هغه جاخه تاسو کوم مسافرو ته چې پته ده نو هغوی ته پته ده نو بیا مې اخره کې چې کوم دی نو موبایل یې بندې کړی نو عبادت پکې هغه شانتې ونه شو په کوم مقصد چې تلو او بس هغه ملګرو مصري خانې ته بوتلي او ویره وي دا پلانکې دغه دی بهرحال کیس کې کامیاب شو دا نه چې کامیاب نه شو د مخلوق چې خدمت کوي نه الله ملاویږي نو جنید خان پکې پاکستان ته رامغی او هغه ته پیسې ملو شوې او بیا به تاسو هغه ویډیو هم کتلی وي ما په هغه ویډیو کې بیا ویلو
چې جنید استاد لازم چې کوم د زما عبادت لاړو ابل صاحب ته مې همدغه شانتي وي په هغې کې خبر شته دی خو بهرحال په دویم ځل چې لاړ شم نو موبایل به مې بالکل بند کړی وي او به چې چاته پته مونه لګي نو چې دې ځای نه پوره لاړ شم نو بیا هلته کې مسافر مینوال شته او وردا حقیقت دی ها په دې پاکستان چې دې وخت کې خوږیږي نه هغه مسافر دي چې د کم ملک مسافر دي نه په دې پاکستان باندې دا سرمایه کاری کوي پیسې را لیږي مختلفو ډلو له اوس بیا خبره ده چې ډېر خلک چې کم دی هغه د عمران خان صاحب سره مینه ساتي د هغه په وجه باندې هغه چاندې پیسې هر یو شي چې کم دی پاکستان ته بند کړی دی خو دا حقیقت دی دین انکار نشته دی چې دا دلته کم سیاسیان دا غټې غټې دعوې کوي که نه نو دا په دې مل نه خفه کېږي دوی د مل نه یو وټۍ جوړه کړې ده او وټۍ داسې ده چې سټی پکې کوي او بیا ځي خو څوکۍ ورته میلو شو نو پاتې شي خو کرسی ورته میلو نه شو نو واپس بهر مل ته ځي او بیا دا مسافر په مختلفو نارو باندې دوکه کوي چې ورسیز له به دا کومه ورسیز له به دا کومه او چې کله کامیاب شي او پیسې تی ووایي نو بیا چې کوم دی ورسیزه کومې ستونزې وي کومې مسلې وي مسافر ته نو سفارتخانو کې چې کوم نمونې ناست دي سفارتخانو کې هغه ورته بیا توجه نه ورکوي نو دغه خبره ترې دی خو اعتماد ټریول چې کوم دی یاد ساتئ دلته نه یوازې د 400 خلک راځي دا زه دلته کې چې کله کله دا ذکر کوم نو دلته د پیښور اسلام آباد نه کوټې نه ورځ ناستم د کوټې نه کس چې کوم دی دلته کې بوکینګ کوو ټیکټونه چې کوم دي د هر مل ټیکټ د اعتماد ټریول والا سره شته دی چې کوم مل ته خوم ځي نو د هغې چې کوم دی نو شته دی حاجي صاحب په خیر اخلاص حاجي صاحب به ټولې خبرې خو ما وکړلې خو ما چې د اعتماد ټریول کې نن چې کوم دی د دې خپلو کتونکو سره ګپې شپې ولګوم خو دې کې دا 2.5 لکه دی که نه زما اراده دی 2.5 لکه ته نه 2.5 لکه کې څه سهولت دی دې کې لکه دا راته ووایه لکه 2.5 لکه کوم پیکیج چې کوم دی که نه دا زموږ 4 سټار هوټل دی په خلیل ابراهیم روډ باندې دی دا اوس موږ نوی عباس صاحب چې تلو هغوی د دې اګریمنټو کو په مکه مکرمه کې یاسمین الماجد 4 سټار هوټل دی او مدینه منوره کې یاسمین الماجد نو مونږ چې کوم دی یاسمین المدینه مدینه منوره کې نو مونږ وختاً په وختاً چې کوم دی نو پیکیج ښه کوو دا ډبل بیډ پیکیج دی 2 کسانو 2,50,000 روپۍ دا مونږ اناونس کړی دی بچي ورسره د بچو خو بیل راځي که نه خو دا د ښځې او خاوند د ځان له کمرې ډبل بیډ پیکیج دی 400 میټر کې چې کوم دی 4 سټار هوټل دی په ابراهیم خلیل روډ باندې یاسمین الماجد حاجي صاحب ما په دې پوهېږم ماشومان چې ورسره وي د څو کالو نه وي نو ټیکټ یې څومره وي ویزه یې څومره وي عمره څومره ده د ماشوم چې کوم دی چې د 2 کالو نه کم وي نو د هغه 65,000 روپۍ راځي ویزا او ټیکټ او چې 2 کالو نه زیات وي نو د هغه 1,65,000 روپۍ راځي ویزا ټیکټ او ټرانسپورټ د ماشومانو دغه 2 کالو نه چې زیات وي هغه چې کوم دی نو دغه راځي دا 1,80,000 چې دی نو چې دا 2.5 لکه سره موږ مقابله کې کودي کې څه دا 1,80,000 چې دی دا زموږ شیرنګ پیکیج دی دا کمره کې 15 کسان وي شیرنګ پیکیج دی او دا اکانوي پیکیج دی دا زموږ اکانوي هوټل زموږ د نورو جنسو والا اکانوي هوټل چې کوم دی نو هغه فاصله کې لري کوبرې سره کوبرې نه خو زموږ د اکانوي چې کوم دی دا ټول نه جخت فاصله کې 450 میټر کې دی په کبوتر چوک کې هجرا روډ باندې دی او مدینه منوره کې چې کوم دی ابرار ماسی دی نو دا اکانوي پیکیج دی دا بل چې کوم دی دا 2 لکه والا دا دغه چې کوم دی دغه 3 سټار پیکیج دی 1,85,000 روپۍ والا چې کوم دی دغه هم شیرنګ دی بیا چې دی کې دا ریټونو ډیفرنس دی 1,92,000 نو دا چې کوم دی سلور بیډ والا دی 1,02,000 چې کوم دی نو دا 3 بیډ والا دی 2,30,000 چې کوم دی دا ډبل بیډ والی دا 3 سټار پیکیج دی 4 سټار پیکیج چې کوم دی نو دا 1,99,000 روپۍ چې کوم دی نو دا شیرنګ کی دی او هغه کې سلور بیډ والی دی دا یاسمین ماجد چې کوم دی 4 سټار هوټل چې دی او ټریبل بیډ چې کوم دی نو هغه کې 2,15,000 روپۍ دی او ډبل بیډ پکې 2,50,000 روپۍ دی صحیح ها کتونکو تاسو خبره ترې وورېدې د حاجي صاحب که نه خو زه چې ځم رئیس صاحب هم رایي رئیس صاحب په خیر اخلاص څنګه لیلی ښه بنارس رئیس صاحب چې کوم دی نو هغه هم ولیده په دغه ځای کې موجود و نو دا 2.5 لکه کوي به زه ځم نو تاسو چې به ډېر کمنټس وکړئ دا د سره ډېر شیر کې نو دا مې د باور مې دی درته چې ډېر زر به درځم او که نه لږ هم شیر که او لږ هم کمنټس پې وکړل نو بیا به وخت لږ ډېر اخلي ځکه چې بیا به راځم بل پروګرام هم کوم بل به هم کوم بل به هم کوم نو وخت به لګي نو زه یم چې هلته لاړ شم بیا د هغه ځای نه پروګرام وکړم او د سعودي مسافر راته ډېر و چې راشه
او اجي صاحب دا په ویزټ چې زما لکه په ویزټ چې زما نو په دې ویزټ مې پې کزا سعودي عرب خو ویزټ د یو میاشت نه خو زیات نشم تېرولی که نه نو لکه درو میاشتو کې د کال ویزټ باندې تللی شي خو ویزټ چې کوم دی نو د سعودي عرب نه به تاسو څوک سپانسر کوي ویزټ به ورته رالیږي نو بیا به تاسو په ویزټ باندې تللی شي ها او د سعودي عرب نه هلته کې هغوی دا فیسلټي ورکړې ده اورسیز دپاره کوم چې هلته کېږي چې هغوی د نه سپانسر کړي هغوی تا ته ویزټ راولېږي نو تاسو تللی شئ نو سعودي عرب مسافرو ته وایو که څوک پکې وي او تاسو سپانسر کړي نو انشاءالله ټیکټ به ورته مونږ وکړو ویزه به دې نه تاسو ویزټ ولګي او بیا به انشاءالله چې لاړ شئ نو هلته بیا 3 میاشتې هم تېرولی شئ تللی راتلی هم شئ ملټیپل هم وي او چې کوم دی یو 3 میاشتو چې کوم وي نو هغه یو انټري وي او د کال چې هغه ملټیپل انټري وي هغې کې تاسو بار بار تللی شئ ښه کتونکو دغه ویزټ هم دی زما د اواز چې کوم دی شاهد حاجي صاحب ته څوک ورسوی نو شاهد حاجي صاحب چې کله زما د اواز واورېده نو کیدای شي چې هغه مې بوځي یا حیات خان حاجي صاحب شو یا دولت خان حاجي صاحب شو یا نور هم ډېر ملګري کال کوي خو لکه نور ملګرو نوم ما ته په دې داسې دغه کېږي نه که نه د هغې وجه دا ده چې ما ته اکثر د مسافرو ووي یاره څه خدمت دې وي نو راته ووایه نو زه ورته یم یاره ماله یو داسې موبایل په کار دی چې زه پې ویډیوګانې کوم نو 4 دقیقې د هغې نه پس چې کوم دی بیا کال نه کوي نو تر دې وخته پورې لکه ما داسې څه نه دي دغه شوي او رئیس صاحب لږ را روه مخکې شه راته بنارس رئیس صاحب دا یو قابل ترین انسان یو پلاسپر او د نن نه څو کاله مخکې چې کوم دی رئیس صاحب د خدای ژوندی راته لري زمونږ باره کې یا زمونږ کومه دا درسي کوي یا کومه حوصله افزایي کوي د استاد نه مستاز دی خدای پاک ورله علم ورکړی دی ریټایر ملازم دی افسر پاتې شو او د هغې نه پس چې کوم دی د ریټایرمنټ نه پس صحافت سره شوق هم شته دی خو دلته کې قدر د چا وي که نه او د زرو قدر زرګر سره وي نو داسې دا اساسي دي دا خلک چې کوم دی دا اساسي دي لکه دې وخت کې د خیالي پول دی نو روانۍ یې 100 کاله وشو اوس یې روانۍ دا زموږ یو اساسه ده موږ ویل که داسې دغه دپاره وساته خیر دی بل پول ورته جوړ که نو دا سیخان میخان او دار څه چې کوم دی نو هغه ختموي دغه شانتې په سعودي عرب کې ډېرې اساسې چې کوم دی هغه ختمې کړی شوې هغه نښې نښانې یې ختمې کړی شوې نو دا ساتل پکار وي او چې دغه ملک ته کله لاړ شي نو د الله پاک وحدانیت چې الله شته د الله رسول صحابو کومې قربانۍ ورکړي دي او دا اسلام چې کوم دی نو موږ ته راوستی د اسلام د راوستو دپاره نو داسې ډېر څه دی رئیس صاحب ناست وم په دغه کې اعتماد ټریول کې نو ما یې د خپلو کتونکو سره بله ګپ شپ هم ولګو بل دا ده چې موسم هم ډېر ښه ډېر سازګار چې کوم دی نو هغه جوړ شوی نو په دغې باندې مې لږ دغه کوو ګپ شپ مې لګو تاسو هم سره لږې خپلې خبرې چې کوم دی نو هغه شریکې کوئ زه ستا د خبرو داد ورکوم او ډېر خوشحاله شوم چې یو څو ورځې وړاندې مې ته په یو سوشل ورک کې په خپله ولیدې چېرته روان سړک د یو کلي او ادې جوړاو ډېر خوشحاله شوم چې مې زما غم زما حکومت سره نشته زما ممبر سره نشته زما نماینده سره نشته خو علب خان دا جرأت وکړو چې دغه روان سړک په خپل خرچه یا د چا ملګرو په خرچه هغه روان کړی دی او جوړی نو زه دا ډېر زیات اپریشیټ کوم خدای دې وکړي چې دا قسمه جذبه په هر صحافي او په هر کس کې راشي باقي پاتې شو چې وحدت اعتماد ټریول دا د یو خپل نوم لري یو خپل انفرادیت لري او دا داسې دوی یو اداره د دې تنګي ملګرو جوړه کړې ده چې دې کې دوی د دې ټولې علاقې خلکو له هغه سهولتونه ورکوي چې بل ځای کې به په مشکل وي خو دلته په آرام او په روم تندي دوی د خپلو خلکو د خپلو 400 والو 400 پت ساتي او د هغوی خدمت کوي ما رئیس صاحب د ملګرو ته خبر وکړه راکتونکي موږ دې وخت کې لایو ګوري که نه نو ما ورته چې دا شعر کې کمنټس وکړي او زه په 2.5 لکه دی دغه کې زما پیکج کې نو څه په دې یو طرز پکې راشي لکه تاسو هم پکې شپاړسو کې لګوئ او دا خو زما مزدوري ده نو زه په خپله مزدورۍ باندې ځم لکه ګوره خو دا خبرې چېرته په دوی اثر وکړي او چې ډېر شعر شي نو په دوی به اثر کوي چې دا خو یو ښه تشهیر هم شو که نه نور اعتماد چې کوم دی نو اعتماد نه دی پکار بس هغې له تشهیر نه دی پکار نه اعتماد والا خو اوس خپل پیک ته رسېدلي دي لکه د دوی اوس دا خو د دې هغه انعام هی کافي دی د دوی په سعودي کې خپلې هوټلې دي هلته خپل سټاف دی عمله ده او هلته له خلکو له یو یونیک سروس ورکوي
دې ځای نه چې خلک کم تللي دي او هغه بیا راشي نو هغوی مونږ نه هغوی صفتونه کوي چې یاره واحد اعتماد چې دی نو دا یو ښه اداره ده او خلکو له ډېر سهولتونه ورکوي او خدای دې وکړي چې ستا په باره کې زړه نرم شي او دا ته څه وې داسې وکړي داسې وکړي. ښه رئیس صاحب څنګه ژوند څنګه روان دی، ژوند څنګه تېرېږي، یخني ده، حالات ډېر د ګډوډۍ ښکار دي، خلکو نه مینې ختمې شوي دي او نفرتونو له دومره وخت ورکړی دی که نه. او اس اب تو خلوص بھی ہے فقط مصلحت کا نام، اب تو خلوص بھی ہے فقط مصلحت کے نام، بے لوث دوستی کے زمانے گزر گئے. هغه دور دا چې ته کومې ته اشاره کوې او موجوده دور دا اوس خو به دوست وي او د لستوڼي مار وي. ته په ټرسټ نشې کولی چې یاره دا زما ملګری دی، دا زما دوست دی، دا ما سره ناست دی. هغه بیک بایټینګ او سټیبینګ دا یو دوه اوزار دي چې دا د دشمنۍ په اوزارو کې خو ستا هغه دوست هم استعمالوي. داسې وخت له راغلي د ملک سیاست ته وګوره په کوم ډګر روان دی، دروغ او رښتیا فرق نشي کولی چې څه دروغ دي او څه رښتیا دي. څوک د قوم همدرد دی او څوک د ځان همدرد دی. دروغ یې راته اختیار کړي نو هغه دروغ هغه طریقې او طرز زندگی او طرز سیاست اختیار کړی دی چې سړی وایي چې وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. ډېره مننه رئیس صاحب. رئیس صاحب په خپلو خبرو کې یو خبره وکړه چې دوی هلته خپلې وټلې دی، بله خبره ده چې یو یتیم راله سپانسر کړي، ویزه ورله وکړي. دا کمې ګیلې چې مې پکې وکړې څه بدلېږي خو په دې باندې چېرته د دوی زړه کې سره رالل چې یو کس یې راله په ویزه ولېږه نو دا هم را سره ډېر ښه کار وکړي. ګینې کور کې ماته سره ډېر یتیمان چې کم دي بې روزګاره دي او چې په دغه هوټل کې کار کوو نو دوا هم کوله. خو داسې یو بل مسافر وي خیر دی، ضروري نه ده چې اعتماد والے وکړي چې دې نه مخکې لاړ شو او اعتماد والا را سره څه ښېګړه مېګړه وکړه نو په بل پروګرام کې به راځم په هغې به هم خبره ترې کوم. ښه د بنارس رئیس سره خبره پکې وشولې. رئیس صاحب یو ډېر تکړه انسان دی او څنګه چې ذکر وکړو هغه سړک چې هغې کې مونږ بلچم ووهله او هغې کې مونږ کار هم وکړو، هغې کې مونږ تاوان هم وکړو. اوس مې د دې نه مخکې یو ویډیو کړله، د دې نه مخکې په یو کور کې 15 مازدوران دي، یوه رشکه وکړې وه. هغه رشکه د ټاپ د وجې او د لږو پیسو د وجې چې کم دی 18-19 روپو د وجې او ولاړه وه، د هغوی روزګار نه و، د رزق یې درک نه لګېده. کس وي زه به خلکو له باترومونه صفا کوم خو ما له دې څوک کار راکړي او یا دې راله څوک دا رشکه جوړه کړي. په دې کې ما 4 ویډیوګانې وکړې. بهرحال یا به د چا نظره نه وي تېره شوې او یا هغه لا ښه ختمه شوې ده. او بله خبره دا ده چې ګرانه ګراني ده یو سړی خپل ځان وساتي او خو بل وساتي. نو اوس هم دې نه مخکې یو 15 منټه مخکې ما ویډیو شیر شوي بلکې دا هغه ځای نه ډایرکټ رالم رشکه مې مصري خانې ته بوتله او مصري ته مې وی دا ټوله ټیک کا او دومره پیسې شو. ما ورته دا پیسې واله نو الله پاک دا کارونه کوي او دا به پاتې کېږي، کردار به هم پاتې کېږي او عمل به هم په کار راځي. راځئ چې د بل په کار راشو الله سره تجارت وکړو. اعتماد ټریول ضرور یاد وساتئ یو پېره ازمیښ وکړئ. دې دپاره ورته نه وایم چې زه ناست یم او زه خبره ترې کوم. ازمیښ وکړئ چېرته هم ترې ګیله وي نو راته ووایئ. کله په ټرانسپورټ کې، په جس کې، په ټیکټ په دورانیه کې، په ټایم کې، په دې کې، خو په پیکج کې چې کوم دی نو دا به د ټولې پښتونخوا نه تاسو له ښه پیکج درکوي. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.